شیطان شپږ کوششه کوي. امام ابن قیم وایي اولنی کوشش د شیطان دا دی چې ستا عقیده د توحید نه خلاف کړي، شرکي عقیده د پکې وګرځوي. نو چې ستا سره قرآن یو په قرآن پوهې او قرآن اورې او د قرآن والو سره د تعلق یي. زما پرې خبره پوه شوې؟ چې د قرآن والو سره د تعلق یي نو پتا باندې شیطان نشي راتلی. شیطان ویلو او الله ورته ویلي سورې بني اسرائیل کې ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، زما په بندګانو به ستا غلبه نه وي، ستا تسلط به نه وي، ستا زور به نه راځي. الا من اتبعك من الغاوين، مگر چا چې سرکشي وکړه ستا تابعداري به هغه کوي، هغې پسې به ځي. نو د اولنی هدف د شیطان دا دی چې عقیده دله برباد کړي. دویم د عقیدې نه وروسته لوی کوشش دا دی چې بدعتي دې کړي. دا امام ابن قیم وایي. دریم کوشش انحماق فی الکبائر، په غټو ګناهونو کې دې مبتلا کړي. لکه نن سبا موبایل د جب نه راپورته کېدلی ورته راشي، تا ورته ټلیفون کوي چېرته یاره وایي یو ناڅاپه ملګري راته ټلیفون وکړو ناوګۍ ته روان یم او هغه دلته په کټ کې ناست دي. انا لله و انا الیه راجعون. وایي ځان دې ته خلاص کړو، ځان دې ته خلاص نه کړو، ځان دې په اوس ګیر کړو. دونه دروغ تاسو خیال کوئ هر یو سړی د خپل ځان باندې منطقیان و علم حضوري ځان ته سوچ وکړه چې ماښامه د سهار نه د ماښام پورې څومره دروغ وایي. هغوی اوس ګاډۍ کې ناست وو، چا ته ټلیفون راغی، نو موږ د ښار نه را روان وو او هغه ورته ویل د انات کلي بایپاس باندې یم. موبایل مې ترې راښکو، ما دروغ ووایه. د خدای ظالمه ته خو مسلمان یې، ګیرم دی ده سیروزه باندې لګېدلي، ځکه شکل یې سیامر سیو. انا لله و انا الیه راجعون. وایي دا خو دروغ نه وي. اوس ما ته اوس توپ ته دې بوټاڼې وویلې چاپلار به مو توپ نه کړي. خیال کوه د شیطان دریم کوشش دا دی چې په کبایرو کې دې مبتلا کړي. زنانه یې بوډایګانې ناست دي په ځوانانو باندې غیبت شروع کړی، پیغلې ناست دي په بوډایګانو باندې شروع کړي پیږې، او نور هم پکې ډېر خلک اخته دي. نور بچه نه وی معلوم تپوس ته ته لکه ګناه ده نو مړه چې ګپه لګو انا لله. دا خو کافرو ویلي، دا منافقانو ویلي. سورې توبه کې هلته ورته الله نه وایي، دوی وویل کنا نخوض ونلعب، جهسې ګپه هم لګوله. قل ابالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. پیغمبر ته وایي چې خبره ده په الله د الله په آیاتونو په پیغمبر پسې مسخرې کوئ، دې ته ګپه وایو. موږ هسې ټوکې کوو. خیال کوه دا د شیطان درېیمه پړوۍ ده، په دې کې ته ناست دی غټه ګناه د باندې کوي، ته یې هسې ګپ لګوو. څلورمه پړوۍ او هدف د شیطان دا دی اختیار المفضول و ترک الافضل. بهتره کار د باندې وکړي او کوم چې نفس جایز وي بهتره کار د نه پرېږدي، او کوم چې نفس جایز وي هغه د باندې کوي. نفس جایز او دا به ووایم خیر دی رفع د یدینو په مانځه کې قبل الرکوع بعد الرکوع نفس جایز ده. د وجې د کثرت د طرقو د احادیثو نه نفس جایز ده، او نه کولی افضل اولا د وجې د متابعت د کتاب الله نه. نن اشنا لګې دی په نفس جایز باندې لانجې کوي، مناظرې کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله ته کله پکې رد او بدل مو وایي. هلکه د شیطان شکار شوی ترک د افضل کې او اختیار د مفضول کې. ترک الافضل و اختیار المفضول. پنځم په دې کې مونه شي نو په پنځمه پړوۍ کې الانحماق فی المباحات. په داسې کارونو کې دې مبتلا کوي، په داسې کارونو کې دې پې سکنجه کوي چې هغه نه کول یې بهتره ده، نه کول یې بهتره دي. او شپږم چې دا هېڅ هم ونه شي نفس غفلت کې دې مبتلا کوي چې مړه یې به زه
او دولا ویډیو مولا خوا لم نه زما یو مولا یو شانته خبرې کوي بل مولا بل دا د شیطان ذکر شو د شپږمه پړوه دته شپږمه پړکۍ شو او د شپږ نمبر یې ته ټول عمر امیر سے شپږ نمبر یادې خو کله دا د قرآن د شپږ نمبر واړه چې په کومه پړوه کې خو یې ګیر نه اسی نه چې په شپږ نمبرو کې اخته او غاړې ته یې تعویضونه دي په لاس کې دي بندونه دي او کور به په دیوال د توره ډنډه ودرولې ده ګاډي ته دې چپړه ځوړنده کړې ده نظر په ماشوم په چپړه واپس کوي یو امیر صاحب ته مې ویله ما د ګاډۍ دې اخیستې ویل هغه کې دا نه خبر ما خو لیدلی دی ورکوټ چپړه هم درته ځوړنده کړې وایي دا به تاسې د سور دپاره اچوي نو ما له خپله دې ورته ځوړنده کړې تا خو ته دکو ته ځوړنده کړه چې ډېر مې راټینګ کړو و پخوا به خلکو ویل چې دا چپړه ته ځوړنده کې بیا د نه د نظره کېږي ما عجیبه خبره ده چې هغه ډریور یې دوه څپې په پښو کړي دي هغې نظر نه واپس کېږي او چې دلته دې ورته مخې ته د ماشوم ورکوټې چپړه ځوړنده کړي دا په پښو کولی هم نه شي او کوم ماشوم ته چې په پښو کې نو هغه پکې ګرځېدی هم نه شي ترالرې مې په اوس همداسې مکتبه کې پروت دی که تاسو رالې زه درته وکړم الله اکبر خیال کوه ګوره شیطان دومره لوی دښمن دی سار مې میوزي کې بیان و سلارزول کې هلته مې دا غالبا وویل چې شیطان ما او تا په قبر کې هم نه پرېږدي حدیث صحیح دی کله چې په قبر کې ته کېغوستلی شي او ملایک درنه تپوس کوي من ربک نو شیطان حرامي د دې ملایک نه شاته راشي او ځان ته ګوته ونیسي تا ته ما یاد کړه په هغه ځای کې هم ته نه بچ کېږي د دې قرآن په سبق به بچ کېږي د الله نه سوال شروع که خزانې درله درکړه لویه اوس د دې خزانې حفاظت به په څه کې ساره ماښام دا ووه دا دې رابط شو په دې اول صورت کې د هغه شرونو نه پناه ده د هغه شرونو نه د الله نه سوال او دعا ده چې هغه د دنیا سره تعلق ساتي او په دویم صورت کې د هغه شر دعا ده د هغې نه د پناه او د حفاظت چې هغه د آخرت سره تعلق ساتي یا امام رازي رحمت الله تعالی علیه ویل په دې صورت کې پناه ده د شر خارجي نه او په هغه صورت کې پناه ده د شر داخلي نه ځکه هغه ځای کې داخله راځي قل ووایه پیغمبره اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب شلونکي ذات باندې په هغه رب باندې چې شلونکی دی دانونه برب الفلق من شر ما خلق دا شر دا څه نه چې الله پیدا کړي ومن شر غاسق او د شر پیرینې اذا وقب کله چې پخه شي کله راخوړه شي ومن شر النفاثات بالعقد او د شر د پوکوونکو نه په وټو کې یو دویمه معنا د پنځپیر شیخ نور الله مرقده په نقل باندې ومن شر النفاثات د شر د پرابګنګو خورونکو نه فی العقد په مجالسو کې زمون کار خو خلکو ته پیغام دا دی چې ای د الله بندګانو د الله د کتاب سره تعلق جوړ کړئ که ملا نیوئ نو خلکو ته یې وښیوئ که امر نیوئ نو د علماو نه یاد کړئ که یادولی هم نشي او ښودلی هم نشي نو د دې قرآن خدمت وکړه دا زموږ مسله ده صفا خو کله کله داسې یو ورځې دی چې دا مسله بې بده ولګي نو بیا پراپګنډې شروع کړي په معاشره کې یاره پخوا به ویل پنجپیرین خیرات نه مني پنجپیرین زکات دا دعا نه مني کله به ویل دا اسقاط نه مني کله به ویل اولیا نه مني چې اوس خلکو ته پته ولګېده چې پنجپیرین خو دا ټول مني خو په شریعت په طریقه باندې مني د بدعاتو د خرافاتو نه مني نو اوس یې دوه پراپګنډه کله به کې یاران وایي پنجپیرین وایي د قبر عذاب نه مني الله خو د کور داسې وران کړه لکه چې جوړ کړه دا زه اصلاح الدین مولوي صاحب دا تاسو چې دا دومره ساعت کېناستئ د څه لپاره چې الله د قبر د عذاب نه بچ کړي ولې انه اول منزل من منازل الاخره قبر خو د آخرت د پړاوونو نه د هغې د منازلو نه اولنی منزل دی او زمونږ د عقایدو کتابونه الحمدلله موږ طلبا ته ویو تاسو به ورته څه ویئ چې عذاب القبر حق دا خو موږ ویو چې عذاب د قبر حق دی خو په تفصیل یې نه پوهېږو چې روح لی ورکوي جسد لی ورکوي دواړو لی ورکوي مثالي لی ورکوي عنصري لی ورکوي دنیاوي لی ورکوي دې تفصیل ته څه ضرورت دی او ته را باندې متشابهات بیانې د هغې نه خو موږ نه یو دا په هر ډول کې راځي الله د داسې پراپګنډو والا شرونو نه موږ بچ کړه ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پراپګنډو خورونکو نه په مجلسونو کې درېیمه معنا د کابل ګران شیخ نور الله مرقده په نقل باندې ده او دا د علما په دې معنا باندې ماخستانه به یو سارم ومن شر النفاثات د شر د جاسوسانو
فلو قد پتاسرون و پتانو کی تو خود دا اللہ حق بیانے چه قانون دا اللہ پزمک بانی نافذ والدا پا مسلمان فرض دی دا فرض مسئلہ دا لکه څنګه چې په مولا باندې د الله توحید بیانول فرض دي نو د توحید دپاره اجزا او پرزې دي یو پرزه د توحید دا ده چې قانون به د یو الله ان الحکم الا لله ان الحکم الا لله نو دا مسله چې بیانوي د دې مسلې لپاره به د الله نه سوال کې الله د جاسوسانو د شر نه مې بچ کا زه ستا حق بیانوم او په دې حق کې به توت تورې کوي توت به دې وخېږي چې ته د ځان نه خبرېږي ګاښ به دې بیا ګرځېدلي ومن شر حاسد اذا حسد شر د کینهګر نه کله چې اظهار د کینې وکړي د نبی علیه السلام په زمانه کې یهودو ته تاسو خیرې کوئ که نه دامیانو ته وایم خیرې ته کوئ او یهود کافرو که نه ولې کافر شوي قرآن سوره بقره کې وایي کفر یې وکړلو بغیا بینهم اول بیا د الله نه سوال کوو چې الله اخرنی پیغمبر راولېږي موږ به پرې ایمان راوړو د هغه په ملګرتوب کې به د عطفان والا او سرکوبي کوو بیا او چې کله پیغمبر راغلی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به کفر یې وکړو ولې هلته وایي بغیا بینهم د وجې د حسد او د کینې په میندو کې کینه دومره لوی شی دی علماو لیکلي مفسرینو لیکلي تفسیر کې ابن جوزي لیکلي د دې آیات په تفسیر کې چې کینهګر سړی د دنیا نه ځي نو دا به کافر وي